یو کسوی چې ما دا اوریدلی چې ساینسدانانو د ساینس علم او مختلف مسلو حل بیماری نور سپوږمۍ او ستوري سیارې د دې علم د قرآن پاک نه نقل کړی دی او په دې په بنیاد باندې مختلفو مسایلو حل رایستی دی. آیا دا خبر رښتیا ده او که نه؟ قرآن کریم الله جل شانه د دې دپاره نه دی راستولی. قرآن کریم الله پاک د هدایت دپاره راستولی دی. په هغې کې چې څومره د آخرت ګټه ده د الله جل شانه عبادت او بندګۍ احکام دي هغه پکې دي. لیکن که چېرې څوک ډونډ کوي نو د قرآن پاک نه دا څیزونه هم رایستی شي بعضې لیکن قرآن پاک نازل شوی د دې خبرو دپاره نه دی. دا اصل کې دوه څیزونه دي، یو دین او مذهب دی او یو دنیا ده. د دنیا حصول الله جل شانه ستا په حواس او په عقل باندې خیری او دا غي تقسیم الله جل شانه په دنیا کې تکوینی کو طور سره کړی دی، تشریع طور سره نه، د وحی په ذریعه سره نه. د هر یو انسان په عقل کې په ضمیر کې دا خبره چوری ده. نو پاغه کې بعض سړی عقل تیز دی، بعض سړی سره آلات وی هغه په دې پویږي چې دلته کې تیل دی، دلته کې زر دی، دلته دا شی، دلته دا شی دی. یا د هغه په مزغو کې د یو څیز د ایجاد نقشه الله جل شانه واچي دا تکوینی طور سره د قرآن کې نه. قرآن کریم د تشریعي احکامو لپاره دی چې د هغې تعلق د عقیدې سره دی، د اعمالو سره.